علیکم نوال امید لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ به وئ. حسنین عزتمنو چې د مور ډېر د سخت په بد حالات کې ده چې دا د حسنین د لګېدلې وه. راځئ مینهوالو تاسو په دې ویډیو کې کتلی شئ. د دې ویډیو نه مخکې اول زه تاسو ته دا یادګینه وکړم تاسو کو چیرې زموږ په دې سوپر کلیک چینل کې نوي وئ چینل هم نوي سبسکرایب کړئ. مهرباني وکړئ تاسو زموږ د سوپر کلیک چینل ته سره سبسکرایب کړئ پاکې سره د ټالۍ نشان ووهئ د هره یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي. حسنین عزتمن چې خپله د دې اوسېدونکی دی د خپل پلار په میشت دی او مور هم ترې عزتمنو په ناخطا کې لګېدلې وه چې پلار یې ځای په ځای باندې مړ شوی و. د هغې په حالاتو کې عزتمنو بیا حسنین پولیسو ګرفتار کو. اوس پولیسو سره دی ویل کېږي چې حسنین مور ډېر په بد حالات په هسپتال کې پرته دی یعنې مړ حالت دی چې پولیسو په دې کې عزتمنو غټ مدد وکړو او بیا یې غوښتل چې حسنین د خپلې مور سره یعنې میلاو شي. چې کله حسنین د خپلې مور سره میلاو شولو نو حسنین مور ته زر سکون میلاو شو. ویې ویل چې زه زوی خو مې ژوندی دی او میلاوېدلو کوشش خو یې ما سره وکړو. خو عزتمنو په دغه ټیم کې ویل کېږي چې مور یې څه خبرې اترې ونه کړې ځکه چې ډېر په بد حالات کې خو دې ته یې سترګې راواړولې او په سر یې ورته لاس راکړو او ویې ویل چې زه زویه چې زه چې کله ښه شم زه تا معاف کوم په جیل کې دې نه غواړم ځکه چې پلار خو دې هسې ولاړ ته زما مشری زوی زه نه غواړم چې ته د تویو تنبو شاته شي. عزتمنو الله تعالی دې داسې میندې هر چا له ورکړي. خو بل سایډ ته عزتمنو ویلې کېږي تر اوسه پورې حسنین د مور سره یعنې ملاقات خو هم نه دی کړی. دا خبرونه دروغ چلېږي. خو مینهوالو موږ تاسو سره هغه خبرونه شیر کوو چې کوم حقیقت وي ځکه عزتمنو چې د حسنین مور نن سبا په خپل کور کې ده. زخمي حالات په هسپتال کې وه خو هغه کور ته تللې ده او حسنین د تیمارګرې جیل ته یعنې وتلی دی او هلته کې خپل قید تېروي. بیا به د هغې نه بعد بیا چې کله مور وغواړي نو پورې به دې زموږ د عزتمن تن نن ورځې معلومات د دې پورې د نوي معلومات دپاره د سره زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ خوا کې ورسره د ټالۍ نشان ووهئ چې هره یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسوي.